د چارسدي ضلعې د تورنزو کلي نه تختول شوی فضل جان د بیا خوشی کېدو لپاره په تورنزو کې د ټولو ګوندونو یو غونډه رابلل شوې وه چې پکې د ریاستي د مرکزی حکومت د غوښتنه شوې چې حکومت د غواکارو نه فضل جان په خوشی کولو کې خپل رول ولوبوي. په دغه ټول ګوندیزه غونډه یا اي پی سي کې جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامي، عوامي نشل پارټي، قومي وطن پارټي او د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند استازو ګډون کړي وو. دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې خوشا 2 میاشتې وړاندې فضل جان نومیتن د کور روک شو او بیا یو ویډیو راغله او په هغه کې هغه وایي چې زه په کشمیر کې يم او وسلوالو د تاوان لپاره تختولې يم. دا مهال د چارسدي نه د ځوانانو یو پتخوم د هغه د بیا راوستو لپاره د سند صوبې کشمیر ته تللی دی خو لا بریالي شوي نه دي. د اي پی سي وروسته جمعیت علماء اسلام غړي عبدالرحمن وویل چې دوی به مرکزی سیاسي مشرانو سره ملاویږي او د فضل جان د خوشی کولو غوښتنه به ترې کوي. کوم د چارسدي په لیول باندې کوم وفد تللی دی هغه خو لاړل په خپل ځای باندې یو خو دغه دی وی اخیری ورځ ده چې دی سبب له واپس شي. نو موږ دلته دا یو فیصله وکړه چې هغه واپس شي نو موږ بیا بل میټینګ راغواړو چې په دې کې موږ زو اسلام آباد ته او موږ د پیپلز پارټي، د جماعت اسلامي، د ان پی او د جمعیت علماء اسلام مرګري او مسلم لیگ نون او د پی ټی آی و موږ دلته سپورټ حاصلو دا موږ دوی سره لیډرانو سره ملاویږو. نو موږ ټول زور په هغه حکومت باندې ورچو پیپلز پارټي سره موږ په دې کې د خپل مشران په کې دغه کو انوال کو. د قومي وطن پارټي مرکزی مشر افتاب احمد خان شیرپا او د عوامي نشنل ګوند ایمل ولی خان خوم په یو ټویټ کې د بلاول بټونه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د ان پی غړي پیر خالص وایي چې ایمل ولی خان ورته باور ورکړي چې هغه به د تورنزو د ولس د پریکړې مرسته کوي. ما د اي پی سي کې سوموي چې زما تقریبا 2 ورځې مخکې ایمل ولی خان سره دغه شوی خبرې نو هغه ماته وی چې را چې څنګه تاسو وایي قشان بکو الریډي هغه پرابطه کوم دي نو هغه وی چې را کله چې تاسو وایي زبم د سره شمه وزیر خارجه چې کوم زمونږ دی هغه سره بکینو او ان شاء الله هغه وی چې هر سبق مخکیم کړی دی بیا بم کو نو موږ ټول دا لغوکله فیصله چې کله دغه کمیټي را واپس شي نو موږ د اي پی سي مرګري بټول زو. د پاکستان تحریک انصاف ګوندغړي او د میرا تورنزو ناظم اسد علي ویل چې دوی د پی ټی آی لیډرشپ سره په دغه معاملې کې لیدل کتل کوي او د فضل جان د خوشی کول لپاره د کردار لوبول غوښتنه وکوي. زمونږ د طرفه سونه چې د پی ټی آی د طرفه دینو ان شاء الله چې سونه لیډرشپ دغه سره ملاویدل او دغه سره خبره کول دا به ان شاء الله کو د فضل خان هاي د پر ان شاء الله هر قسمه کوشش کو. د فضل جان د خوشی کول لپاره 13 ورځې وړاندې په ځوانانو مشتمل یو کمیټي کشمیر ته تللی ده چې خلته د پولیسو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي خو هغوی وایي چې تختول شوی تن په داسې سیمه کې دی چې خلته پولیس کاروي نشي کولی او باید چې د پوج په مرستې سره دی هغه را خوشی کړي شي. د ذکر وړ ده چې دلته د کمیټې مشر مشتاق خان تورنزه ټاکلی دی. علب خان شیرپو دلبر نیوز تورنزه د 400